الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ولا مثال له ولا مثيل له لا أم له ولا أب له ولا ولد له ولا صاحبة له وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أزلي أبدي سرمدي لا شريك له وهو واحد في الذات والصفات اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا شفيعنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله يرفع بها الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من أمتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تم حبشد قرآن بعزز من يمان. تم حبشد قرآن بعزز من يمان. کارانشی پلاس تل جہان دستان. پمجلست عالمانو بسر زرشے. پمجلست عالمانو بسر زرشے. کوي کانے کوي لوٹا د صحرا. زما عزتمندو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، د دې علاقې د انبار بنډې د کوهاټ غیرو مسلمانانو نارینه‌و زنانو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نن پدی محلے بندے دا اللہ لوئے فضل و کرم دے چے پدی محلے کے یو وعدہ دے شادی دے اور پدی وعدہ و شادی کے دا پروگرام دینی پروگرام جلسہ مقرر شوی دے. دی علاقے تا ز مبارکبادی ورکوم، خوشخبری ورکوم چې دا یو بنیادی کار دی چې نن په دې واده کې د بنیاد ولګېږي. انشاءالله نور خلک په دې نه عبرت واخلي، ځکه چې په وادونو کې خلک ډالونه باجې وایي او دی جناب خیسته رحمان نن پخپل واده کې پخپل کور کې واده دی او پدی کې یو سنت ژوندی کوي، نو د دې اجر به انشاءالله دیتا ملاویږي او هغه خلکو ته به د دې اجر ملاویږي چې د دې خبرې بنیاد چا لګولی دی. مولانا زرخان صاحب ته د الله رب العالمین عمر ورکي او همدارنګې کاری صاحب ته چې دیو په دې علاقې کې دا اتفاق جوړ کړی دی چې د مو وادونو کې به
دا گمراهی نه کیږي بلکې ودونه به سنت طریقې سره کوم ځکه چې واده دا د پیغمبر سنت دی کله چې په سنت طریقې باندې برابر وشي نو په دې کې خیر او برکت وي الله ورکې خیر اچوي دی کور باندې الله رحمتونه نازلوي دا د فتنې او د فساد دور دی نن زمانه کې فتنې ډېرې دي او دا چې فتنې وخت کې د فساد وخت کې یو سړی سنت ژوندی کی دته د سلو شهیدانو اجر ملويږي لکه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید چا د فتنې او د فساد په وخت کې یو سنت ژوندی ک نو دی انسان تب د سلو شهیدانو اجر او ثواب ملويږي دا دی د وجنا چې دی وخت کې چا سنت طریقې طرف ته توجه نشته ده توجه نشته نو کله چې یو انسان سنت طریقې باندې عمل وکړي او د پیغمبر سنت ژوندی کی نو دی ته د سلو شهیدانو چې دغه شهادت قبول شوی دا ثواب ملويږي نو زه دا دعا کوم چې الله رب العالمین په دې ټول ملک په دې ټول کوهاټ کې په دې ټول پاکستان کې دا یو طریقہ برابر کړي چې ودونه سنت طریقې سره برابر شي او ګمراهیونه خلق بچ شي دا یو زبردست بنیاد دی او حقیقت دا دی چې علما لږ ډېر کوشش کوي نو عوام مرګري کېږي عوامو ته چې دین بیانوي د الله رب العالمین حکمونه بیانوي او د نبی صلی الله علیه وسلم طریقې ورته بیانوي نو عوامو کې بیا انقلاب راځي عوامو کې جذبه راځي عوام د علماو قدر کوي مدرسې په عوامو باندې آبادی دي جمعتونه مسجدونه په عوامو باندې آباد دي او همدارنګه کله چې د عوامو مرسته نه وي د عوامو اتفاق اتحاد تاسو سره نه وي نو یو عالم څه نشي کوي یو مدرسې والا څه نشي کوي بلکې د عوام چې دی مسره په هر یو شي کې شریک دي په هر یو ثواب کې مسره د عوام شریک دي الله به دیو ته اجر ورکړي چې علما ورته خبره وکي او عوامي تسلیم کی عوامي عوامم خیر دی مال دولت بم صحیح طریقے سره ولګيږي او اندرنګ د علماو هغه کوم میشن دی او کوم کوشش دی هغه بم کامیابیږي ان شاء الله کوشش وکړي ننور جنابات دایره دا وکړي چې مو به ان شاء الله خپل غام خدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې تراوم ګوره کا گمراهي وشي کا خلاف طریقې سره غام خدي تیر شي بیام تیریږي او کا سنت طریقې سره تیر شي بیام تیریږي او چې سنت خلاف یو عمل وشي او کار وشي بیا سړی ورسته خفاوي خلک کم اعتراضونه کوي مال دولتي غلط طریقې سره ولګيږي او کله چې سنت طریقې سره عمل وشي خام خدي سنت طریقې سره سنبال شي نو یو خو ثوابونه اجرونه دي بل هغه کلی ولا علاقه ولا خلق په دې انسان باندې فخر کوي ورته دعاګانې کوي چې باوجود د دې چې دې انسان دې سړی واس رسیده گمراهي ونکا غلط رواجی ونکا غلطه طریقې ونکا سنت سره واده وک طریقې سره خام سنبال ک نو د ما عزتمندو کوشش دا پکار دی دا څورې د زندگی او ژوند دی دا زندگی او ژوند دا تیریدون کې دی دا به تیریږي کا چا ډېر عمر وي او کلک عمر وي دا عمر تیریدون کې دی دا عمر چا سره وفا نه کوي دا زندگی چا سره وفا نه کوي نو د ما عزتمندو حاضرینو کوشش دا پکار دی چې مو تاسو خپل زندگی او ژوند دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې تیر کوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت او طریقې لحاظ وساتون ځکه الله جل جلاله فرمای ولکم فی رسول الله اسوه حسنه تاسو د برا د نبی علیہ الصلوۃ
طریقے کے خیستہ نمونہ دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا سیرت کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا تجارت کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا طرز و طریقے کے مد پر خیستہ یہ نمونہ دے اللہ فرمائی کچر تاسو مینا محبت ستے دا اللہ سرا نو تاسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبے دریو کے اللہ جل جلالہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ جل جلالہ فرمائے اویا پیغمبر دی امتیانو تا دی خلق تیو اعلان وکړم ان کنتم تحبون اللہ کچر تاس محبت ستے دا اللہ جل جلالہ سرام کا تاس اللہ سر محبت ستے نو دا محبت طریقہ دا دے چے فتبعونی دا ما تب دریو کے دا رسول اللہ تب دریو کے اللہ جل جلالہ فرمائی کلچ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب دریو کڑیشی یحببکم اللہ اللہ جل جلالہ بمحبت صدی تاسو سرام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب داری دا اللہ سر محبت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طریقے عمل کول دا دا اللہ تب داری دے دا اللہ سر محبت تے نو دا ما عزت مندو مونگا و تاسو دا دعوی کوم چی مو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیانیو لیکن دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا طریق دلی دی پا غمونو کے مپر خودلی دی پا وادنو کے مپر خودلی دی پا سنتیو کے مپر خودلی دی پا لباس سیرت صورت کے مپر خودلی دی پا تجارت دکندری کے مپر خودلی دی دا ما عزت مندو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ پا غم کی متحکرہ دے پا خادیے کی متحکرہ دے پا سیرت کی متحکرہ دے پا صورت شکل لباس کی متحکرہ دے اور درنگے پا تجارت و پا دکندری کی متد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ احکارہ دے نبی علیہ السلام پا زمانے کے نبی علیہ السلام پا زمانے کے کشدیم شوی دی نبی علیہ السلام پا زمانے کے غمونم شوی دی نبی علیہ السلام پا زمانے کے تجارت دکندریم شوی دے نبی علیہ السلام پا زمانے کے خلق و لباسم اچھولے دے دا ٹول طریقے متموجودی دی یو یہودی و صحابی تا وہ فرمائلو اے پلنکیہ صحابی تاسو تا دا چے بہترین رسول اللہ درکڑے دے چے تاسو تے دا قضے حاجت چلم خیل دے چے طرف تا مخنکوئی ام درنگی تاسو بیو سوراخ کی و سروی کے خپل قضے حاجت نکوئی تاسو دمرا خستا پیغمبر اللہ درکڑے دے تاسو تا دا چے پیغمبر رغلے دے چے غطے تاسو تا آرائیو طریقہ خیلیے دے دا ما عزت مندو دا خو غاٹے غاٹے خبری دی پا دی غاٹو خبروں کی مدو پر تاریخ اسلامی پروتے مدو پر قرآن دے مدو پر حدیث دی مدو پر دا صحابہ و طرز و طریقہ دے صحابہ و نورست تبعین و طرز و طریقہ دے تبعین و طرز و طریقہ دے ائمہ مجتہدین و طرز و طریقہ دے بیا راشا متمخ کے اسلاف و طریقے خیلی دی متدین واضح تے دا چے واضح تے لکنوار کسے لیکن مو تاسو دو علماء خبر نمانو مو تاسو پخپل مرضی بنے کرو نکون غام پخپل مرضی سنبلون وعدہ پخپل مرضی کون عالم نہ تپوس نشتا دے مفتی نہ تپوس نشتا دے شیخ نہ تپوس نشتا دے یو ملا نہ تپوس نشتا دے چے مولی سے مفتی سے شیخ سے زوادہ کون پا کمی طریقے وعدہ کم ما کرا خام شوئے دے پا کمی طریقے سنبال کم ز صداقہ کم خیرات کم پا کمی طریقے کم زد دکانداری کم پا کمی طریقے کم زد تجارت کم پا کمی طریقے کم دما عزت مندو عالم تا ہر وقت محتاجیے پا غام کے عالم تا محتاجیے آمدرنگے پا خادیے کے عالم تا محتاجیے پا تجارت کے عالم تا محتاجیے آمدرنگے پا زندگی تراولو کے عالم تا محتاجیے
کله چې پیدا شي مشوم غوږ کې چې اذان کوي اب شیخ صاحب کوي عالمي به کوي همدارنګه اقامت په عالم کوي او په دې طریقې سره کله چې بیا زندگی ته راشي واده کوي واده نکاح تعلیم تړي همدارنګه طریقہ در تعلیم خی او کله چې وفات شي بیا جنازه د تعلیم کوي او دا دعا کوي اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وانسانا وذکرنا وانسانا دا ټول دعاګانې تا د پر عالم غړي مار کېم تعلیم ته محتاج یې خادیه کېم تعلیم ته محتاج یې ژوند کېم تعلیم ته محتاج یې عالم نه تپوس کوا دې د وجه نه الله رب العالمین فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو کا نه پوهیږئ تاسو علماو نه تپوس وکئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما شفاء العی السؤال د مریض د پرا چې هغه د دین مریض وي هغه د پرا سوال چې د علاج دی چې هغه تپوس وکړي تپوس دوا قسمه مریضان دي یو جسمانی مریض دی یو روحانی مریض دی جسمانی مریض کله چې بیمار شي شوګر مرضی راغله بلډ پریشر یې هاي شو ستره تبه شو او همدارنګه کینسر مرض په ولګیده سپیشلیسٹ ډاکټر پسې ګرځي همدارنګه ټیسټونه کوي ښه ډاکټر ته ځان رسي پیسې لګي مال دولت لګي وخت لګي او سوچي داوي فکر داوي چې زه جوړ شم ما ته شفا ملو شي ما صحت برابر شي د ما عزتمندو لکه څرنګه جسمانی بیمار دی همدارنګه روحاني بیماران شته دي تا روحم بیمار دی روح بیماری د پره الله رب العالمین یو الله څلوي زره انبیاء علیهم السلام را لېږلیو هغه د روح علاج کړو هغه د خلکو روحونو علاج کړو روحونو کې مرضو هغه پیغمبرانو دغه علاج وکړ تا روح کې چې مرض وي د تا روح مرض به عالم کوي بل سړی نشي کوي دا ډاکټر نشي کوي پروفیسر یې نشي کوي سپیشلیسټ یې نشي کوي لندن کې ډیګري اخیستې ده روس کې اخیستې ده بل ځای کې ډیګري اخیستې ده د روح علاج غا نشي کوي روح علاج به تا عالم کوي تا روحاني علاج ډاکټر عالم دی ځکه الله فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انما شفاء العی السؤال یقینا شفا د مریض د پرسده چې روحاني مریض وي السؤال تپوس کول دي نما عزتمندو یو الله څلوي زره انبیاء راغلي دي هر قوم کې چې کوم مرض وو هغه مرض علاج کړی دی نوح علیه السلام راغله 950 کاله د خلکو روحاني علاج وکړه 950 کاله روحونو کې بیماری و اول نمبر بیماری څه شرک و خلق د غیر الله عبادت کې مبتلا و غیر الله ته بندگی کوله نیکو اولیاء را مدد شکولو 15 بزرگان 15 اولیاء امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي ود سوا یغوث یعوق نصر کانوا رجالا صالحین من قوم نوح دا 15 بزرگانو نیکانو په قوم نوح علیه السلام کې دا عبادت شروع شو مرض خلقو کې پیدا شو نو الله رب العالمین نوح علیہ السلام راولی گل اچیور کو فرمایلو قرآن کې ذکر دے قرآن کې ځای په ځای واقعات ذکر دے د نوح علیہ السلام لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیره نوح علیہ السلام فرمائل او قوم صرف اللہ تا متزیو کی اللہ تا محتجیو کی نشتہ دے تاسو دا پر اللہ جل جلالہ نما سوا بل معبود بل الہ بل حجت را مشکل کشا بل کرساس بل عالم الغیب نا حلیم سوا کلا دعوتی ورک القرآن یفسر بعضو بعضا سورة العنکبوت کے اللہ فرمائی فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا
50 عاما نوح علیہ السلام په خپل قوم کې زر کلا تیر کو مگر 50 کلا استثناء کر شیخ صاحب ناستے والے دا 50 کلا دیتا تکلیف نو ملو ځکه مسئلہ نه 900 کلا دعوتی ورکړو الا 50 عاما نه 900 کلا دعوت علماء نقطہ ذکر کئی دا نوح علیہ السلام کیسا قرآن کے والے اللہ ذکر کئی او دا وی چه نه 900 کاله دعوتی ورکړو دا مو تاسو د پر عبرت ته مو تاسو ته یو سبق ته یو کئی تعلیم را کئی چې ګوره په درورو د تبلیغ باندې نه خلاصېږي نه په چیلې خلاصېږي نه په څلورو میاشتو خلاصېږي نه په اووه میاشتو خلاصېږي مولوی صاحب نه په لاسو کالو خلاصېږي نه په شلو خلاصېږي نه په سلو خلاصېږي نه په 200 نه په 300 نه په 500 نوح علیہ السلام زندگی برابر زندگی کا دتا شواب الفرض و تقدیر تب بیام دعوت کے دعوت پنپ رہ گئے موتا سو سے روزہ والا گم تبلیغ کی ویرا سے روزہ مولا گولا باز بیا کینو کنا یا چلا مولا گولا یا مولوی سے بلس کلا درس وک فارغ شب یا کور کے نست ہاں یا جمعه تقریر وک باس جمعه پورې تقریر کوم کنه نا د موتا تا دا سبق ته چې نوح علیہ السلام شپه ورځې کې دعوت چلاولې ده تب د نوح علیہ السلام تابعداري کې یوه ورځې دو سره نه کیږي یو تقریر دو سره نه کیږي کاتا زندگی د نوح علیہ السلام زندگی ته ورسیږي نه 900 کال شي بیا بنت دعوت چلے بیا بنت تقریر کې بیا بنت بیان دا موتا سابق تے دا قرآن کی چا اللہ رب العالمین کسے ذکر کری دی د نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یونس علیہ السلام دا کسے دا آسے کہانی ندی خان لکہ مو تاسو بمخ کے مشرانو وجرو کی کسے کولے سید ملوک سیف الملوک کسے بکولا دی مشرانو تا پاتے ہی سید ملوک سیف الملوک کی سیب ہوگا مویو ماماو علیہ دا جنت الفردوس نصیب کی آغابو مسوطان منزن آباد دا کیسا شروع کا مو وڑا وڑا تقریبا سابئی ملا ازوان باوک کیسا اب نخط ملا چه تار سارے کولا کا مو تے بدا سے خوان را کول کنا مو بیروز دا قرآن حدیث تے دورا خطار سارا خیلے چوب چلورستر کی کسے کولے چوب خالقی تخلقی کسے کولے دا مشرون تا پاتا لے وطن کے کولے سن تاسو خپل یو قوم دے سن دا خزوب کولے دی زړو خزوب کسے تراولے دا قرآن کے دا کہانی نہ دی گورا قرآن کے دا عبرت والا کسی دی عبرت نوح علیہ السلام کسے چے ذکر کا نو مقصد دا دے چے قد تا څومره زندگی وی کنا بالفرض و تقدیر تا دا نوح علیہ السلام زندگی تا زندگی ورسیگی بیا بنت دعوت تبلیغ نہ پڑے گا دا خو په دې امت باندې الله رب العالمین سو غټ انعامات کړي دي یو نعمت ته قرآن دی الله خپل کتاب مترا کړی دی ماشاءالله په یو ټکی باندې لاس نیکی ملويږي او کله چې ته د قرآن تلاوت شروع کړي نو تاسو سره الله خبرې شروع کړي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي کله چې زه دا وغواړم چې زه الله جل جلاله سره خبرې وکم لکه ته اوس وغواړې چې زه الله سره خبرې کوم که نه دوه رکعته نفلونو باندې ودرېږه خبرې شروع شوې نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه مونځ باندې شروع وکم ها ځکه چې مونځ د الله سره خبرې څرنګه خبرې ته کله چې نیت تاړې الله اکبر اللہ تدیر لوئے اللہ اکبر من کل شے یا اللہ دا ہر شنت لوئے اسمنونو نم لوئے عرش نم لوئے کرسی نم لوئے دا لوئے لوئے غرونو نم لوئے دا لوئے سمندرونو نم لوئے یا اللہ تدیر لوئے خبر شروع شو اللہ سرا مو تاسو مطلب بنی نپوی انسر ہونا گا علیم پوری نزدیکی ہونا گا کاته د مونږ مناز دا کې خدای گواه دی چې تا ته به دومره خوند درکوي که نه یو مزه به یې ورکې مزه لذت به یې ورکې او بیا چې شروع وکړې ها سبحانک اللهم
پاکی دے تا دا پر یا اللہ دا ہر قسم شریکانونا سبحانکا کاف خطاب دا پر رہا یعنی یا اللہ پاکی دے تا دا پر اس حالہ سارا خبر شروع شوئے گا کنیکشن شروع شکا وزگورا ہوتا سبحانک اللہم و بحمدکا یا اللہ تمام صفتنا دولوحیت دا خدای توب دا کمال سبیتی تا و تعالی جدکا دا تا شان در لوی دی یا اللہ و تبارک اسمکا یا اللہ دا تا نوم کے خیر و برکت دے ولا الہ غیرکا یا اللہ بل معبود بل حجت روا مشکل کشا نیشنا دے ما سوا دتانا یا اللہ الحمدللہ تمام صفتنا دا خدای توب سبیتی تا دا پر یا اللہ رب العالمین دا تمام عالم سنبھل ان کے دا تمام عالم رب یہ پرورش کے ان کے متصرف یہ مالک یا اللہ الرحمن الرحیم مہربانی ان کے مالک یوم الدین دا قیامت وقت داری یا اللہ قیامت بادشاہ دا قیامت وقت داری ہے آگورا قیامت کا ذکر کو علماء ناستی چی پا دنیا کے خو آریو سڑے دعویٰ کی چیز بادشاہ ہے عمران خان یہ چیز بادشاہ ہے نواز شریف یلو بلن یہی چیز بادشاہ ہے یوم دینی ذکر ذکر کر چی قیامت پورے دے ہو بیا دا جرعات چاکے نوی ذکر دنیا کا اختیار دے گا نا قیامت کے با جرعات نوی اللہ بے اعلانو کی لمن الملک اليوم ایزن دللہ الواحد القہار نن وریز بادشاہی دے چاہ دے اٹول بخاموشی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ بو فرمائی این ملوک الدنیا دا دنیا بادشاہین سشو دا ٹول بسرون ٹیٹ کی اللہ بے اعلانو کی للہ الواحد القہار نن بادشاہی دا اللہ رہا گورا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه کلا زده او غوڑم چه زا اللہ سر خبره وکم نو زا موز بنده و داره کم تن چه کلا او غوڑه چه زا اللہ سر خبره کم نو موز بنده و داره که اللہ سر خبره شروع شوئے اکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه کلا زده او غوڑم چه اللہ ما سر خبره کئی اللہ ما سر خبره وکی نو زده قرآن تلاوت شروع کم زکا قرآن چه دے دا کلام اللہ القرآن الکتاب کلام اللہ غیر مخلوق دادا اللہ خبری دی دادا اللہ خبری دی نو کلا چه تلاوات شروع کی تو سر اللہ خبری شروع کی نو کلا کلا بمو تو اللہ سر خبری کون کنا اللہ بمو سر خبری کی اللہ سر چه خبری کی نو اللہ خمو پستر گو نگورم کنا قدرتونو بنے پیجنم کنا قیامت کی بے انشاءاللہ مسلمانان گوری دنیا کے نشی کہتے ہیں مسترگو کے دا طاقت نشتا اللہ تدرکو حل ابصار و ہو یدرکو الابصار طاقت نشتا نیشم کہتے ہیں طاقت نشتا اور قیامت کے بعد اللہ دی سترگو کے طاقت ہوئی چی دا اہل سنت والجماعت دا کی دا دے چی اللہ بگوری قیامت معتزلہ یو فرقہ دے گمراہ فرقہ ہوئی چی اللہ نشی کہتے ہیں اللہ نہ پا دنیا کے کتشی نہ پا آخرت کے کتشی اہل سنت والجماعت فرمائی وجوہ یوم ایزن ناظرتن الى ربها ناظرہ قرآن کے اللہ فرمائی دیر مخونہ بتر و تزوی اللہ تبگوری وہم درنگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلت البدر دا سے با اللہ رب العالمین تا مومنان مسلمانان جنتیان گوری لکت سرنگے چوار سب سنوے دا گوری اللہ دا موتا سا اللہ دیدار نصیب کیا اگورا دا اللہ دیدار مدن نزیات مذہب دا اللہ دیدار کی ہوئے لما عزت بندو اللہ رب العالمین سارا چه خبره کاوے نو موز بنے شروع ہوگا اکلا چه تداوئی چه اللہ موسرا خبره ہو کی قرآن خمو پر خلد موتاسو کرنا قرآن تلاوات ہو دیر مشکل دی یو عالم دی یو حافظ دی یو طالب دی یو تبلیغی با دا قرآن تلاوات کئی گا نا
نور خو موږ تاسو قرآن سره تعلق نشته کړ نه جی خدای گواه دی چې قیامت په ورځ به عالم نم تپوس کیږي اومینا بم تپوس کیږي حاجی نه بم تپوس کیږي نر نه بم کیږي ښځې نه بم کیږي هر یو سړي نه به کیږي او هر یو سړی به خپل جواب ورکوي تداونی چې ما پلار عالم دی ما په سره و پلار جواب ورکوي ما زوی عالم دی ما په سره به زوی جواب ورکوي ما خاوند عالم دی خاوند به جواب ورکوي ما ښځه عالمه دی ښځه به جواب ورکوي کې امیر صاحب د تبلیغي صاحب د غا به جواب ورکوي دا ذهن نه وبسه کله چې سترګې پټې شوې او قبر کې کېښودلی شي نکیر منکر د ځنه تپوس کوي ښه نکیر منکر من ربک و ما دینک و من نبیک هر یو سړی به خپله پرچا پس کوي بل سړی نشي پس کوی نو کله کله الله سره خبرې کوو او کله به تاسو سره الله خبرې کوي قرآن تلاوت کوو قرآن تلاوت ډېر ضرور دی او ګوره الله اکبر په یوه حرف باندې مو تاسو ته لس نیکي ملویږي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها لاس نیکی درته ملویږي په یو حرف باندې نو تخپله سوچ وکړه چې قرآن یو رکو تلاوت ته وکړې یا دوه رکو وکړې یوه سپاره وکړې نو څو سوه نیکي درته ملویږي خو نن سبا خو نوجوانان بلکې نوجوانان نه بوډاګان بلکې بوډاګان نه ښځو پورې دا ټچ موبایل دی ټچ موبایل دا دجال دی زما دا دعوا دی چې د دې زمانې دجال دا موبایل دی مولانا صاحب دی کنه ډېرې زندگی دی موبایل د لاسه تباه او برباد شوی ژوند تباه او برباد شوی په دې هغه خلک پوهېږي چې کوم خلک دا شی ګوري موبایل نه نه فارغېږي بړستنې کې پټ شي و موبایل ګوري ګناه بې لذت دي تیرې شي ګناه بې لذت خوان در کې نشته چې اړې راړې خالي ګورې ګناهګارېږي دې د وجې نه الله دین د پر څه نه څه واخله ټوله زندګي موبایل ته مه ورکوه دا زندګي ډېر قیمتي دی یو منټ یو سینګټ ډېره قیمتي دی او خدای ګواه دی چې تا ته به قیامت کې بیا څوک نیکي نه درکوي قیامت کې به سرګردان وي خو نیکي به نه ملویږي یو روایت کې راځي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قیامت میدان ولګېږي نو بدی کې به یو سړی وي چې هغه به نیکي او بدي سره برابر وي ټولې به برابر وي د یوې نیکي ضرورت به ورته الله به ورته وفرمایي چې یوې نیکي ضرورت دی چې یوه نیکي درته میلاو شي تله به د درانه شي جنت ته به لاړ شي قانون مطابق نو دا به ډېر پریشان وي نو دا به ورشي خپل پلار څخه پلاره یوه نیکي خوراکه صرف یوه کامه دی که پلار وي زوی څخه به مثلا ورشي هغه به ورته وي چې ما حساب کتاب نه دی شوی دا څه خبره کې کیدای شي ما نیکي کمې شي نیکي نه درکوم مړه تر دې دوست څخه به ورشي ښځې ته به ورشي زوی ته به ورشي ډېر کوشش به وکړي خو پریشان حال به وي د قیامت په میدان کې به هېڅ ورته میلاو نه شي بس الله به ورته وي چې یوه نیکي د کامه دی چې تله درانه شي قانون مطابق به ته جنت ته ځې ډېر به غریب پریشان وي یوه نیکي به څوک نه درکوي بیا نه پلار درکوي نه زوی درکوي نه مور درکوي نه خور درکوي نه ورور درکوي نه دوست درکوي او په دې دنیا کې خو هر یو سړی یاره د ما پلار خوږ پلار دی بچی خوږ بچی دی خو قیامت کې بیا ګوره دا شی نشته ډېره سخته ورځ دی په دې کې بعد یو سړی پریشان وي په دې کې به یو ګناهګار سړی وي ټولې به ګناهونه وي صرف یکه یوې به نیکي وي نو ګناهګار سړی به سترګې غاړې دي سړي ته به ګوري دا به منډې لرډې وي اخر به ورته وي چې دوسته څه چل دی څه تکلیف دی ته خو څو خلق څو کسانو سره میلاو شوې و تا ما شانته پریشاني وایي جی ما یوه نیکي کامه دی صرف یوه نیکي کامه وایي مړه دې ته خو سره خفه کېږم د الله فضل ته ګوره دې ته ما خفه کېږه د ما ټول ګناهونه دي صرف یکه یوه نیکي دی په دې هسې جنت ته نشي تللی الله رضا دپاره دا واخله د نیکي
نو هغه ته به هغه نیکي ورکړي، هغه به قانون مطابق یې تلی به درنه شي، الله به جنت ته بوځي. خو دا بل سړی چې الله رضا دپاره دا یوه نیکي ورکړي، نورې ټول ګناهونه لري، دا خو هسې جهنمي دی، دا خو جنت ته نشي تلی قانون مطابق. الله رب العالمین رحمت په جوش کې راشي، الله به وفرمایي چې تا دومره قرباني وکړه، دا یوه نیکي د ما رضا دپاره تا ورکړه، ته ما بغیر د نیکیو نه جنت ته بوتلی، ته جنتي یې، لاړ شه جنت ته، مزې چرچې کوه. نو بعضې وخت کې معمولي خبرې باندې سړي ناراضي کېږي. وګوره دا یاد ساته، دنیا کې چې څه وکړې نو آخرت کې به وروئ. الدنیا مزرعة الاخره. د مو تاسو ځمکې دي، امرودو باغونه دي، امرودو باغ کې چې ازغي وکړې پیماندري، بیا به امرودو میوه به ترې واخلې. خو چې امرود موسم کې به امرود که شانتالې د کرلی شانتالې به راواخلې روي بر به، که غنم د کرلی که جوار د کرلی که کیکر دورو کې وکرلو کیکر به روي. نو دې د وجې نه دا مختصر غونې زندګي دی د ما عزتمندو. دی مختصر زندگی کې دین دپاره محنت وکړو. او ګوره دین محنت دپاره ډېرې شعبې دي. بعضې داسې شعبه وي چې هغه کې نوجوانان هغې شعبې کې قرباني کوي چې لکه تعلیمي نظام، په دې کې نوجوانان مشومان دیو دماغ برابر وي، هغه علم حاصل کی، حفظ وکي، قرآن زده کی، احادیث زده کی، نو دی شعبې کې نوجوانان وچلیږي. دا نوجوانانو دپاره دی، بوډاګانو دپاره او څوک چې مختصر وخت دین دپاره ورکړي، هغه دپاره تبلیغ دی. ګوره تبلیغ والا میشن ډېر ښکلی میشن دی. په دې کې سړي نه عالم نه جوړېږي، خو دومره فایده رسېږي سړي ته چې یوه سروزه ولګوي که نه، نو تا ته به خپل وزن معلوم شي چې ما څومره وزن دی، د ما د مونځ څرنګې دی، د اودس مې څرنګې دی، د غسل کفار څرنګې دي، د ما د مونځ الفاظ څرنګې دي. نو ګوره تا ته به خپل وزن معلوم شي چې ما کې څومره وزن دی. بیا چې چلا ولګي، 4 میاشتې ولګي، د ما عزتمندو تبلیغ شعبې کې کوشش وکړو انشاءالله تعالی چې د خپل نفس د خپل ځان اصلاح ډېرې ښې طریقې سره کېږي. همدارنګه چاته الله توفیق ورکړي کافرو سره جنګ کوي، جهاد کوي، جهاد یوه شعبه دی، دا یوه زبردسته شعبه دی. نن الحمدلله هغه سوپر پاور طاقت امریکا چې هغې څومره اوچتې دعوې کولې، هغه نن هر ومنل. هغه غرونو کې غریبان چې پاڼې یې به خوړې، طالب ته چا په درانه نظر نه کتو. نن دنیا کې طالب پټکی ته حال په درانه نظر ګوري، او جشن منوي، او چې ایرپورټ باندې پورې کېږي طالب زنده باد، طالبان زنده باد، نور الفاظو باندې نه پوهېږي. یورپ په ایرپورټونو کې دا ناره لګېږي، د انډیا په ایرپورټ کې دا ناره لګېږي، د روس په ایرپورټ کې دا ناره لګېږي، د لندن په ایرپورټ کې دا ناره لګېږي. ما عزتمندو دعوا دی، قرباني وشوه، قرباني هغه سوپر پاور طاقت الحمدلله هغه نن صفر ته راغله. دا وجه څه دی؟ قرباني. دین شعبې ډېرې شعبې دي د ما عزتمندو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هرې شعبې کې خپله قرباني کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر شعبې کې خپل قرباني کړې ده. نبی علیہ السلام کله چې د جهاد میدان راغلی نو بیا هغه فوجي وردي اغوستولی دی، هغه فوجي زغره اغوستولی دی، تورې راخستی دی. کله چې د تبلیغ میدان راغلی دی بیا تبلیغ کړی دی. کله چې د درس و تدریس میدان راغلی نبوي کې اصحاب صفا چې ډېر غریبانو او ډېر خوارانو غریبانو د ما عزتمندو هغو ته یې په درس دین ډېرې شعبې دي. په یوې شعبې کې ته نشي چلیدی، بلې شعبې ته لاړ شه، بلې کې نشي چلیدی، بلې شعبې ته لاړ شه. الله دې موږ تاسو ته انشاءالله تعالی دین دپاره قرباني کوم. او دا کومه سلسله چې تاسو په دې علاقې کې شروع شوي دي انشاءالله دې باندې به عمل کوم. دا استادانو سره به مرسته کوم. دا مدرسه دې ته خپل بشیر استوم. دې مدرسې سره به مالی تعاون کوم، جانی تعاون به ورسره کوم. ما عزتمندو اشرف علي تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې عالمان دا تدریس کوي، د کور اخراجات، تنخواه،
د بچیو اخراجات دا په ټول کلي والا علاقې والا عوام پوره کوي. نو چې زه مدرسام چلاوم کچکول ما راخستی وي او دار په دار ساره وم زه به د تا بچي ته تعلیم څه ورکړم، زه به د تا بچي ته څه شی وښیم، زه به تا ته څه وښیم. دې د وجې نه قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. دی محلے والا علاقے والا چې څوره کسان وي دی محلے کې استادان وي د دې هر قسم مرسته کوو. دې ته که چاندا کېږي لږه والې نه وي د ما عزتمندو چې ډېر خلک وي که نه لږه لږه مرسته کوي، مدرسان چلېږي، استاد تنخوا هم پوره کېږي، بجلی بل هم پوره کېږي. بل آباد دی. خدای ګواه دی چې پاکستان کې کوم نظام دی ډېرو ملکونو کې زه ګرځېدلی په یوه نظام نشته. داسې مدرسه داسې مسجد داسې بل ځای کې ته نشي چلوی چې په دې کې درس تدریس ته وکړې او دې کې ته تقریر وکړې داسې جلسه وکړې. نه، جمعې په ورځې باندې لیکلی کاغذ درته میلاویږي چې یو حرف بدل کې که چې کله مونځ کې سلام وګرځي بیا به ورک وي. په اماراتو کې په عالم کې یو لوی عالم دی، مفتی دی، هغه جمعې په ورځ باندې خطبه ویله. جمعې نه بعد صرف دا ویلو چې یاره دا بار ګندونه مندونه ما غورځوه دا مالټې سره ته په خدای یقین وکړه چې په دې خبرې باندې تقریبا 15 کال دی هغه هفتې کې 3 ځلې غواړي دا خبره کړې وه. هغه ورته ویلو سړیه توبه مې بیا نه کوم، وګونه یې ورته ونستو چې بیا نه کوم، خو ما خو ویلو چې دا مسجد داسې هم خرابېږي نه دا د تا کار نه دی، دا د بلدیې کار دی، دا صفایي د بلدیې کار ده. خبره څنګه کړې کې دام نشي د مسجد کې داګان ما پاکستان الله رب العالمین دا آباد لري. دا مدرسې دا مرکزونه دا تبلیغ دا جهاد دا درس تدریس دا صرف پاکستان کې دی، نورو ملکونو کې نشته دی. انډیا کې مسلمانان شته دي که ته انډیا کې خبره وکړه څه حالات دي. کوم ځای کې چې غیرت کې غیرت الله به در سره مدد کوي او کوم ځای کې چې دوسي کې الله به ذلیل کوي. انډیا مسلمانان هر وخت دوسي کوي، دې د وجې نه مسجدونو ته اور لګوي، مسجد نه چې راوځي په ډانډوی وي. پاکستان کې داسې شی شوی دی اوسه پورې انشاءالله تعالی چې د عوامو اتفاق وي د علماو اتفاق وي. دا مدرسې به وي، دا جوماتونه به وي، دا مرکزونه به وي، دا انشاءالله د هر د دین هرې شعبې په پاکستان کې انشاءالله ژوندي وي. او د موږ دا یقین دی په الله باندې چې انشاءالله پاکستان به تمامې دنیا ته ګوډ ګوډ ته مشرق نه تر مغربه پورې شمال نه تر جنوبه پورې انشاءالله ګوډ ګوډ ته انشاءالله دا دین او دا قرآن دا به پاکستان نه رسېږي. لکه څرنګې اوس دا سلسله شروع دی. زما عزتمندو مدرسو سره تعاون کوو، دا صدقې جریې دي. الله اکبر. دا بعضې خلک وایي که نه چې مړه دا چاندې غواړي د مدرسو والا چاندې غواړي جوماتونو پر چاندې غواړي او داسې سوالونه کوي. ګوره چاندې غوښتل دا جایز دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم جهادونو دپاره اصحاب صفا چې مسجد نبوي کې کوم طالبان دی راو هغو دپاره یې به چاندې کولې، وختې به حدیثو نه ثابته. نبي علیه السلام یوه ورځ اعلان وکړ ضرورت دی. یوه ښځه وه هغې د 3 میاشتو بچی نبي علیه السلام ته پیش کړي چې ما سره بچی چاندې کې وه، د زړه ټکوړه د 3 میاشتو. ما او تا ښځې به داسې وکړي، ما او تا به داسې قرباني وو. کله چې اعلان وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چاندې دپاره جنگ دپاره جنگ تبوک دپاره چې سوپر پاور طاقت سره مقابله دی. وګوره یو صحابي د आवाज واورېد ډېر غریب و، आवाज یې واورېد غریب و، څه ورسره نه و، مزدوري پسې ګرځي مدینې کې یو ځای بل ځای مزدوري نه میلاویږي. آخر دا چې شپې مزدوري میلاو شوه یو یهودي څخه. یهودي ورته ویلو چې ما دا دیوال غورځېدلی دی په 2 کیلو کجورو باندې که چېرې دا دیوال جوړې خو ټیک دی که نوره مزدوري نشته ما سره. ټول شپې مزدوري وکړه 2 کیلو کجورې راواخیستې او راوړې نبي علیه السلام ته چاندې کې واچولې. داسې قرباني وه. زما عزتمندو موږ تاسو به الله ته څه جواب ورکړو؟ موږ څه شي قرباني کړي دي؟ د ما اجرا ښایسته دی، د ما کور ښایسته دی، د ما بنګله ښایسته دی، د ما غسلخانه ښایسته دی. د مسجد والا مسجد آبادي
دا خرابه دی، لیټرین خراب دی او د سوځ خراب دی. آخر ما ورته دا سوچ نه کوم، فکر نه کوم. هر یو سړی چې دا سوچ کې دې شي ضرورت دی. تاسو مسجد دې کې ډېر ضرورت دی، وګوره دې کې ډېر ضرورت امیر پاتې دی. که تاسو لږه ډېره مرسته وکړئ انشاءالله تاسو یې ګورو دا جماعت په داسې شیشې غوندې پټ کېږي. اوس خړ پټ دی، وګوره خړ پټ. او موږ کورونه څومره آباد دي، رنګونه یو شی بل شی ښایسته ډیزاین برابرو. خو د الله مسجد د الله کور د هر وخت موږ خوار ساتو. او دا یاد ساته چې کومې محلې مسجد آباد وي، د کومې محلې مدرسه آباد وي، د کومې محلې امام خوشحال وي، د کومې محلې مدرس خوشحال وي، دا یاد ساته د محلې باندې بالا رحمتونه نازلوي. او خدای ګواه دی چې کومې محلې خوار وي، امام یې خوار وي، مرسته نه وي، عزت احترام نه وي، هغه محله به د خیر دی مخ نه ګوري. کوشش کوئ انشاءالله تعالی. او بل دا دی علماو سره الله باندې ناسته پاسته کوو، ترجمه کوو، ورځنه مونځ ترجمه زده کوو، جنازې زده کوو، همدارنګې د اودسه فرض زده کوو، د لمانځه فرض زده کوو، الفاظ زده کوو، قرآن چا نه ویلی قرآن زده کوو. ګوره دین دپاره دین زده کولو دپاره ټیم نشته دی چې ته وایې چې زه بس ګیره سپینه شه اوس به زه څنګه قرآن یې. خو چې جرګې خبرې شروع شي بیا څرنګې توتي په شان ته شرنګېږي. خو چې د قرآن ذهن کې نه کیني او چې تاریخ شروع کې د تمامي دنیا تاریخ ته پڑھاوي او صفا سوترا دا د دماغو کې کینی د الله کتاب طرف ته توجه نشته. وی د الله کتاب قرآن دې مړه نه شو زده کوي. سورۃ القمر کې الله رب العالمین قسم خوري په خپل ذات باندې، څلور ځلې قسم یې خوړلې چې ما قرآن آسان پیدا کړی دی. څه زده کوي؟ الله جل جلاله فرمایي لقد یسرنا القرآن مدکر. څلور ځلې د جمله ذکر دی. دا استادان ناست دي، قاري صاحب ناست. په خپل ذات باندې قسم خوري ما قرآن آسان کړی دی. آیا زده کوونکی شته چې زده یې کړي؟ زده کولو والی شته چې زده یې کړي؟ ما آسان کړی دی. څلور ځلې الله فرمایي قرآن آسان کتاب دی، ختماو کې کینی. الله سړي ته توفیق ورکوي، بچیو باندې رحم وکړو. د خپل بچي دا دی جومات مدرسې ته راستل، لوی عالمان جوړ شي، لوی لوی مفتیان به جوړ شي. تا د پاره بیا دعاګانې غواړي، تا ته به دی عیسی ثواب د وجې نه عذاب معاف کېږي. امام رحمت الله علیه د یوه خبره کوم، بیا خپلې خبرې بس کوم. امام رضی رحمت الله علیه فرمایي چې یو سړی و ډېر ګناهګار مړ شي، چې مړ شي نو قبر عذاب شروع شو، برزخ د قبر عذاب ورباندې شروع شي. او دی چې مړ نو اولاد وکړه، څه ټیم پورې ډېر سخت عذاب چې مبتلا شوی دی، چې بچی شوی دی لغونې راښه شوی دی، خبرې په زده کولو کړي. نو مور یې روانه بچی روان کړی دی، استاد ته یې ورستلی زه استاد جي ته سبق وایم. ماشوم بچی ځان ته کېنولی دی استاد جي کري. نو هغه وایي بچیه ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. او بچیه ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې دا سبق ورته خیالی دی هغه بچی چې بسم الله الرحمن الرحیم. نو دیب شپې باندې هغه ولی بزرګ بیا خوب کتلی دی. هغه سړی چې کتلی دی خوشحالي یې کې وکړه، خوب کې تپوس کړی دی چې اوس څرنګې ته خوشحالي یې کې شوې. وی ما پسې ایصال ثواب شروع شو، ما پسې ایصال ثواب شروع شو، صرف د بسم الله ثواب هته رسېدلی. نو بیا چې قرآن ختم کړي د تا بچی او ته مړ وې وفات وې نو تا ته به څومره ثوابونه ملویږي، تا باندې به څومره عذابونه اوچتېږي. نو بچیو باندې رحم وکړو، خپلو ځنونو باندې رحم وکړو. الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے ایمان والاو تاسو ځنونه او خپل بال باش د اور د جهنم نه بچ کړئ. الله د مو تاسو باندې رحم وکړي چې مو تاسو کوشش وکړو دا باقایا زندگی
الله رب العالمین دین کې تیرا کوم او دی بچیو زندگی خسته زندگی برابر کوم نما عزتمندو خدای گواه دی کا زوی د ډاکټر جوړ شي کا پروفیسر جوړ شي کا جرنیل جوړ شي کا انجینیر جوړ شي او کا هر قسم عہده دنیوي ورته حاصل شي خو چې هغه بچی چې هغه قرآن وایي علم وکي حفظ وکي اتا ته څومره فایده درکوي دومره به انجینیر ډاکټر کارنیل جرنیل تا ته پیدا نه درکوي هغه کله چې کورس وکي بیا به اسلام آباد کې دی راوي دلته سره راځي نه یاره ډاکټر صاحب اسلام آباد کې دی راغی ډاکټر صاحب اسلام آباد کې دی راغی ایبټ آباد کې دی راغی کارنیل صاحب هلته دی راغی او مور پلر یې خواران امبار باندې کې دی راغی بیا تپوس نه کوي کله کله چې تا چکر مکر ولګي او دا خوار طالب او دا خوار حافظ او دا خوار عالم دا به تا پښې چبي کوي د تا سر به چبي کوي تا تپوس به کوي تا بیمار پرسی به کوي تا باندې تکلیفي دعاګانې به درته کوي جان و مال به درته قرباني کوي دین والا بچی جوړ کو دین والا تا به تا پکارېږي الله د موږ ټول دینداري کی الله رب العالمین د موږ قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق نصیب کی او الله د دې علاقې کې دا سلسله چې کومه سلسله دی استادانو شروع کړې ده الله دا سلسله تر اخیره پورې جاری او ساری وساتي الله د ټول علاقې کې ټول ملک دا سلسله شروع کی دا امر بالمعروف نهی عن المنکر کومه سلسله ده او دا د الله جاری او ساری وساتي او په اخلاص سره دعاو کې الله رب العالمین دا کوم مرګري چې دا پروګرام جوړ کړو خسته رحمان او دی واده کې د خیر او برکات وچی الله رب العالمین ټولو مرګریو ته ټولو نوجوانانو ته د توفیق ورکړي چې دیو په دې طریقې سره خپل ودونه وکي سنت طریقې سره ودونه وکي دا چې پروګرامونه د عالمانو ور باندې وکي او دا چې خوشحالي ور باندې تیری کی الله رب العالمین د کور کې خیر او برکات وچی د ټوله محله باندې الله رحمتونه ووري مولانا زرخان صاحب د الله عمر کې برکات وچی قاری صاحب د الله عمر کې برکات وچی الله د ورته صحت ورکي الله د کوم سلسله شروع کړي درس تدریس الله رب العالمین دا سلسله د جری او سری وساتي الله رب العالمین موږ ته د قرآن او سنت خدمت کولو توفیق نصیب کی اخیری کې زه ته خبره کوم زه په خپل باندې الحمدلله باقي زه علاقې والا ساډم زه په اف ام باندې درس کوم سبای په 9 بجې باندې ما درس شروع وي او تقریبا 8 بجو پورې د ما درس ټول په واټ کې اورېدای شي ریډوان برابر په خپل کور کې به خځو ته به ان شاء الله ډېره فایده رسیږي تاسو ته به فایده رسیږي او بیا روژې ته 15 شورې د پاتې شي 5 شعبان باندې بیا 10 غنټې 8 غنټې درس وي د ما اف ام باندې د ټول په واټ کې اورېدای شي دا ځان سره یاد ساتو ان شاء الله فایده به درته ملو شي ځکه چې یوې ښځې باندې څلور کسه جهنم ته ځي نو کله چې ته د عالم بیان ورته ولګې په مسالو باندې پوي او ریډو ورته واخلې نو دی مصیبت نه تخلاص شي اب بیا که عمل کوي که نه کوي تب ورځنه خلاص وي انشاءالله تعالی خپل زبان کې خبرې وي بس خپل زبان باندې ښه پوهېږي الله د موږ تاسو ته د قرآن سنت خدمت کولو توفیق نصیب کړي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم